نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. د سورہ فاتحه تفسیر کم ضروری اهم مباحث د سورہ فاتحه متعلق هغه هم موږ تاسو لږ لږ ویلو. پدې کې د الله رب العالمین سره د ملاقات او دغه متعلقه سلور خبر ذکر شوی. بل د دې صورت نوم ذکر شو تعلیم المسئلات الله پاک نه د سوال غوښتلو طریقه او باقی کی سورہ فاتحه کې د الله پاک نه د سوال غوښتلو طریقه بیان. بیا بنده د الله پاک نه سغواړي هدایت دی غواړي. دغه هدایت متعلقه هم و بنیادی اهم مباحث ذکر شو چې یو تعلق د الله پاک سره دی د هدایت معنا او دیم هدایت چې کوم دیم معنا د غي تعلق د بندگانو سره چاته لار خودل او رهنمایي کول موږ تاسو دا ویل. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې د هدایت مختلف درجې دي. مختصرا د هدایت 3 درجې دي. یو درجه د هدایت هغه انسانانو ته زناورو ته او هر زنده سر ته شامل ده. تر دې چې دا اونې بوټي کاڼي لوټي دې ته هم شامل ده. دې ته هم الله پاک هدایت کړی ده. دې کې هم الله جل شانه یو صلاحیت او یو استعداد پیدا کړی ده. او بیا هغه دلیل وی دا بنوي چې دا سيزونه بیجان دي دا په اسکم نه دي نه دا ټول د الله پاک حمد و ثنا وي. دا بیجان سيزونه هم د الله صفت کوي. ولې قران کې الله فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. الله فرمایي په مقدس مکه داسې سم نشتا مگر دا ټول زما تسبیحات وي. نو د دې تسبیح هدایت و تچوک دعوت الله وی تاسو په ویږي نه. نو دا حیوانات دا مرغې دا چنګ چونکي دا د الله پاک د هدایت لاندې د الله تسبیحات او لوی بیانې خو بنده په نپوي. دا کان او دا لوټم د الله تسبیح بیانې ځکه دا اشیاء خو بنده په ویږي. نو دې ته یو هدایت الله پاک کړی دی. دا عام دی دا کہ انسانان زناور مومنان کافران انبیاء ټول داخل دا هدایت الله ټول کوي. دیم قسم د هدایت چې هغه عام طور عقل مند تشوي. عقل مند چې چاته ویل شي لکه ذویل عقول انسانان دي او کپیریان دي ته هدایت شوی. خو چا قبول کړی دي او چا قبول کړی نه دي. دا هدایت دوی تکیږي د پیغمبرانو په واسطه سره او د کتابونو په واسطه سره. پیغمبر ورته راغی هدایت ورته راغی دی قبول کو ایمان وروړو قبول نکړو ایمان یې راوړو. دا هدایت دا په واسطه د پیغمبر یا د کتابونو باندې کیږي. او دریم قسم هدایت چې هغه صرف مؤمنانو ته متقیانو ته انبیو ته کیږي. داغی بل نوم دی توفیق د نیک اعمال. سړی چې کله ادریږي الله ته ادریږي الله اکبر د ته هدایت وشو الله پاک توفیق ورک خپل عبادت ته ادرو. دا دریم قسم د هدایت دام د الله پاک فعل دی. دې کوم د بنده واسطه نشته. الله توفیق ورک مازه ته راوست. الله توفیق ورک نه کې کار ته نه واقستو. نو د نیکي د کار کولو دا هدایت د الله دی. اول قسم عام هدایت د الله چې تمام مخلوق ته بیا ذوی العقول غیر ذوی العقول
او باغی کې حیوانات او جمادات او نباتات ټول هغه فعل د الله. دویم قسم فعل د پیغمبر او د کتابونو په واسطه هغه کې چا قبول کو چا قبول نکو. او دریم قسم قبل دو والا خلق چې هغه خاص مؤمنان دي هغه قبول کو هغه د الله جل شانه عبادت وکړو. نو دا درې اقسام د هدایت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه هغه ذکر کړی. چې کله دا دریم قسم هدایت کې مؤمن منګ او تاسو الله داخل کو پدید الله جل شانه شکریا ادا. په سورې فاتحه کې الله پاک پنځه نومونه بیان شو. یوې ذاتی نوم بیان شو، څلور صفاتونه بیان شو. او په سورې فاتحه کې د بندم پنځه کارونه بیان شو. د الله پاک پنځه او د بنده پنځه. د الله جل شانه پنځه کارونه پنځه صفاتونه، یو نوم الله، دویم رب العالمین، دریم الرحمن، سلورم الرحیم او پنځم مالک یوم الدین. دا د الله پنځه نومونه دي. خو یو خپل نوم دی الله او دا سلور صفاتونه دی رحمان، رب العالمین، رحمان، رحیم او مالک. دا د الله نومونه صفاتی نومونه دي. د دې پنځو صفاتی نومونو تعلق د بنده د پنځو صفاتونو سره دی. اولنی د بنده صفت بیان شو ایاک نعبد، الله موږ ستا عبادت کوو. نو دا عبادت د بنده کار. دویم بیان شو ایاک نستعین، الله موږ ستا نه مدد غواړو. دا د محتاجۍ نښه د بنده محتاج د امداد ځکه غواړو. دریم صفت د بنده بیان شو اهدنا، موږ ته هدایت وکړه، الصراط د لارې لاره راته وښایه. دا د بنده ضرورت الله نه لاره غواړي. او سلورم مستقیم داسې لاره چې بس مزې ته رسونکي. او پنځمو صراط الذین انعمت علیهم، انعام والا لار راته وښایه چې هغې کې دشمنان ني او ملګري را سره سم. نو د بنده پنځه صفتونه او د الله پاک پنځه صفتونه. علما بیا فرمایي چې د دې پنځو صفتونو تعلق د الله جل شانه د بنده د دې پنځو کارونو سره دی. اولنی صفت الله بیان شو. نو لفظ د الله تعلق د بنده د عبادت سره دی. ځکه الله د الہ نه دی، د معبود نه، هغه ذات چې د هغه به عبادت کیږي. نو ایاک نعبدو بنده عبادت کوي. نو د عبادت تعلق د لفظ د الله سره شو. د بنده کار بچا سره وي؟ د الله جل شانه د عبادت سره. ویم د الله رب العالمین صفتونو بیان شو چې لفظ د رب دی. نو د دې تعلق د استعانت سره بنده مدد ولې غواړي؟ ځکه چې رب دی کنه، او رب هغه ذات ته وي چې د بنده کوم ضرورت پیښیږي د به امداد کوي. نو دا استعانت د دې بنده ایاک نستعین تعلق د رب سره دی. رب العالمین دې ته مدد ولې غواړي؟ ځکه چې هغه رب العالمین دی. او دریم صفت د الله پاک الرحمن دی. نو د رحمان سره تعلق د هدایت چې الله ته ډېر زیات مهربانه بادشاہ یې، موږ باندې مهرباني وکړه، هدایت راته وکړه. او څلورم استقامت د دې تعلق د رحیم سره. یا الله پاک په آخرت کې ته مهربان او رحیم صرف په مؤمنان یې، نو موږ کې استقامت ماده پیدا کړه، مستقیم وساته چې موږ جنت ته لاړ شو چې ستا رحم را باندې وشي. او پنځم مالک یوم الدین، په قیامت کې خو الله جل شانه بار چاله خپل بدلی ورکی بادشاہ دی. نو بادشاہ ته د دې تعلق د بندا دا صراط الذین انعمت علیهم تعلق د مالک یوم الدین سره چې ته د قیامت مالکی. نو د دنیا په دې جون باندې د آخرت بادشاہي سزا او جزا ده. د دې وجنا الله پاک موږ داسې ملګرو سره ملګری کا چې هغې باندې ستا انعام کیږي، غضب والا او ضالین ملګري نه وي. نو د دې تعلق د صراط الذین انعمت علیهم تعلق د دې د مالک یوم الدین سره. نو سورې فاتحه دا د ټول قرآن کریم خلاصه ده. نو په ټول قرآن کې هم د الله صفتونه ذکر کیږي او د بنده هم ذکر کیږي. نو
نو په ټول قرآن کې چې څه دي هغه په سورت فاتحه کې نو د فاتحې نوم ام الکتاب اصل الکتاب د قرآن کریم خلاصہ دا د خلاصې هغه خلاصه او تاسو ویلا الله جل شانه دې موږ تاسو ته عمل کول توفیق راکړي. سورہ